أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سورة الأنعام 75 نمبر آیات. وكذلك هم دغشان دکی نوریا من اخوت الابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض د زمکی. د ابراهیم علیہ السلام د مناظری بحث روانو او دا چې ابراهیم علیہ السلام د باطل خلاف څنګه مناظره کړي و څنګه بحث کړي او ابراهیم علیہ السلام تربیت الله تعالی څنګه کړي او څنګه صلاحیتونه ولور کړي. په دې ځکه کې دا مضمون ذکر کیږي الله او وکذالک هم دغه شان د کې نوریا من اخودل ابراهیم علیہ السلام ته ملکوت السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض د زمکی او اسمانونو کې کوم مخلوقات دا ټول مخلوقات د الله تعالی نبی ابراهیم علیہ السلام ته تفصیلی وخودل چې دومره مخلوقات پکې دي د څه ژوند تیرای د څه الله تعالی را پیدا کړی دي الله تعالی ته د څه محتاج دي دا ټول تفصیلی مضمون الله تعالی ابراهیم علیہ السلام ته وخودو او دا دې د پاره ولي یکون من الموقنین دې د پاره دا شي د کلک یقین کوونکو نه کلک یقین راشي توحید څنګه شي دی مخلوقات چا پیدا کړی دا چا ته محتاج دي چې د شرک آثار پکې بالکل پاتې نشي. نو په دغه طریقه باندې ابراهیم علیه السلام عقیده مضبوطه و او د هیڅ یو شرک نه متاثر کېدو والا نه و. الله تعالی فلما جن علیه الليل هر کله چې تیاره شو په دمانه شپه د بوتانو والا سره خبره تفصیلی وکړه ساری خبره وکړه. اوس کوم ځګینو کې چې نور شرک روان دی چې باغې کې د ستورو عبادت دی د سپوږمۍ دی د نور دی د هغې د خلکو د اصلاح کولو دپاره دی راغی خلکو منځ کې کېناست. الله تعالی فلما جن علیه الليل هر کله چې تیاره شو په دمانې شپه اوس د بحث د مناظرې هغه انداز ډېر عجیبه دی. رأى کوكبا نو ویلي د ستوري او ډېرو خلکو به د ستورو عبادت هم کوو. قال نبی ویل هذا ربي دا زمونږ رب دی یعنی هغه تاسو چې طرف وایي نه دا دی چې هغه زمونږ کارونه جوړوي بیا غلی شو بیا ویل صحیح شو اوس به تاسو د دې په خوند څه پوهېږم. فلما افلا هر کله چې دا پرېوت یعنی غیب شو قال نبی ویل لا احب الافلین زه محبت نه کوم د پراکېدونکو څیزونو سره یعنی مطلب دا دی چې کوم رب سره محبت کوم او رب د محبت دپاره هیڅ سره به د خپل رب څخه خامخا محبت کوي. د رب علامات دا د چې په هغه باندې تغیرات نه راځي بدل حالات پې نه راځي او په خپلو تغیراتو کې چاته محتاج نه وي. د ستوري خو ما ولیدل چې دا الله تعالی ته محتاج و په خپل سفر کې په خپل حرکت کې الله ته محتاج دی او حرکت کې تغیرات پې راځي پریوځي راخیږي نو معلومیږي دا چې تغیرات لرل او دغه تغیراتو کې چاته محتاج کېدل د مخلوق علامه د خدای تعالی صفت کې دی نشي. نو زه محبت نه کوم د پریوتونکو څیزونو سره چې هغې ته الهه ویم او د هغې سره دومره مینه وکړم چې د خدای درجې ته ورسو. فلما رأى القمر هر کله چې ولید سپوږمۍ بازغا چې پړقېدونکې وه اوس دا ده چې په دغه شپه باندې وکړو بله شپه باندې وو نو دې باره کې قرآن او حدیث څه نه دي ویلي چې یاره په کومه شپه باندې ستوری ولیدل نو هغې نه بله شپه مې ولیدله په دغه شپه باندې که نه بله شپه باندې نو معارف لیکلي دي چې دواړه امکانه پکې شته دی کېدای شي په دغه شپې لیدلي کېدای شي بله شپې لیدلي په دې باره کې داسې کلک روایت نشته. بازغان چې پړقېدونکې وقال نبی ویل هذا ربي دا زموږ رب دی ان تاسو چې رب وایي هغه دا دی چې موږ به کارونه جوړ کړي. فلما افلا هر کله چې دا سپوږمۍ پرېوته قال نبی ویل لئن لم یهدني که چېرته کې ما ته الله تعالی هدایت نه وی کړی ربي چې زما رب دی لاکونن من القوم الضالین زه به شوی د قوم ګمراهانه یعنی که الله تعالی مخکې نه ما ته دا علم نه وی راکړی دا شرط دی دا ناجایز دی نو دې خلکو شم خبرې بیا ما هم کولی ځکه چې هر چا باندې د خپلې معاشري اثر وي د خپلې معاشري اثر به هر چا باندې وي که الله تعالی ما ته دا نه وی خوري دا شرط دی دا ناجایز دی او دا ستوري سپوږمۍ اسم نشي کولی دا تعلیم الله تعالی ماله نه وی راکړی چې دې خلکو چې څه ویلي دا ما هم ویلې زه هم ګمراه ویم. فلما رأى الشمس هر کله چې ولید النور شپه تېره شوه سبا سحر نور راوخوت بازغة چې دا پړقېدونکی و قال نبی ویل هذا ربي دا زموږ رب دی هذا اکبر دا لوی دی یعنی کېدای شي چې دای خلکو د ملامتولو دپاره داسې وویل داسې نه چې کوم دی عقیده نه لرله بلکې د خلکو د توجه راړولو او د ملامتولو دپاره یې وویل چې هذا اکبر دا لوی دی. فلما افلت هر کله چې دا انور پرېوت یعنې ماښام پرېوت قال نبی ویل یا قوم ای زما قومه انی بریء مما تشرکون
یقینا زه بیزار یم د هغه څه نه تاسې شریکان جوړوئ د الله تعالی سره. نو ښکاره اعلان یې وکړو. عقیده کې خو د مخکې نه نفرت لارو او د دې شرک نه نفرت و، خو دلته کې اعلان د بیزارۍ وشو چې بالکل دې خبرو کې تاسو ته شریک کېږم نو دا خبرې ناجایز دي، په دې خبرو کې تاسو ملګری نه یم. د براءت اعلان یې وکړو. په دې ځکه کې د مناظرې انداز تاسو وګورئ. اول سر کې د بوتانو والی مخاطب کړو او هغې ته یې وویل چې اتتخذ اصناما آلهة اني اراک وقومک فی ضلال مبین، چې سادهګانو خلکو په خپلو لاسونو باندې ګټو نشیونه جوړوئ او د هغې عبادت کوئ، دا ښکاره ګمراهي ده. نو په دې ځای کې د بوتانو صریح مخالفت یې وکړو، ښکاره تردید یې وکړو چې دا ټیک شی نه دی. ځکه د بوتانو په کمزورۍ باندې خلک ښکاره پوهېدو چې دا بېکاره شی دا از شی نه دی. خو پاتې شو ستوري، نوار، سپوږمۍ، نو د دې په کمزورۍ باندې او په بېکارتیا باندې عام خلک نه پوهېدو. ځکه هغه مخکې ته دوی په خپلو لاسونو کار نه و کړی، خپلو سترګو باندې لیدلي نه و د نږدې نه، نو کېدای شي د هغوی شکونه په دې باندې غټ غټ وو. نو چې کوم څیزونه یقیني معلوم وو د هغې باطلوالی یقیني معلوم وو د هغې سخت تردید یې وکړو. کوم چې د دوی د ذهن نه خبر لږه ورخوا وه لرې وه، نو هغه ځای کې د نرمۍ نه کار واخیست. یعنې شپې ته انتظار وکړو. ښکارې خلکو ته ونه ویل چې د خلکو د ستورو د سپوږمۍ عبادت دا شرک دی، کفر دی، ناجایز دی، مې کوي داسې ونه ویل. شپې ته انتظار وکړو. شپه راغله نو چې کله ستوری اورېد نو ویل دا رب دی، چې کله پرېوت ویل پرېوتونکی شی رب نشي کېدی، دا نه دی. بیا چې سپوږمۍ راوخته نو ویل چې دا به ربي، خلکو توجه ځان ته راواړوله. چې کله هغه پرېوته نو ویل چې نه، چې کوم شی پرېوځي هغې د رب ویل دا ټیک نه وي، دا جرم دی، دا کار صحیح نه دی. او بیا دغه کار یې د نور سره وکړو. نو ویل دې نه د دعوت یو مسله معلومه شوه. هغه مسله دا معلومه شوله چې د کوم شي باطلوالی یقیني خلکو ته معلومي، نو هلته کې په دعوت کې به سختي کې تشدد به کې زیاتې به کې سختي به کې خلکو ته به ووایي چې دا ناجایز دی، دا کفر دی، باطل شي دی. چې کوم شي کفر او باطلوالی ډېر واضح نه وي، ښکاره نه وي، بلکې شی باطل وي خو باطلوالی واضح نه وي، عام خلک پرې نه پوهېږي، هلته کې به بیان کې به خبرو کې نرمۍ نه کار اخلي او یو دم د کفر د شرک فتوی نه ورکړي، بلکې په طریقه باندې به خلک پوهېږي، د هغې په کمزورو باندې به خلک پوهېږي، په دلایلو سره به یې پوهېږي. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دغسې وکړه. بیا به د آخري ځګن کې ابراهیم علیه السلام وایي یا قوم انی بریء مما تشرکون، یقینا زه بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو شریکان جوړوئ. داسې نه وایي چې تاسو مشرکان وایي دا شرک مه کوئ، داسې یې ونه ویل، بلکې وایي زه بیزاره یم د هغې نه چې تاسو شریکان جوړوئ. دې نه وایي دا ټکی معلوم شو چې کله ته دعوت چلې کم خلک په کومه ګناه کې اخته دی، یو دم فتوی نه جاری کوي چې ته کافر یې، ته مشرک یې، ته بدعتي یې، دا خبرې به چاته نه کوي، هېڅ چا ته به نه کوي. اگر که دا مرض دا بیماري په چا کې موجوده وي خو چې دا الفاظ دا سړي ته استعمال کړو مخامخ، نو هغه یې په ضد کې راوست، هغه چېرته هم ستا خبرې ته غوږ نه ږدي، هغه یې ټول عمر له ځان نه متنافره کړو. نو دې ځای کې ګوره شرک په دې خلکو کې موجود و، دې کې شک نشته، مشرکان وو. خو ابراهیم علیه السلام ته نه وایي چې تاسو مشرکان وایي او زه د مشرکانو نه بیزار یم، داسې نه وایي، وایي زه د هغه څه نه بیزار یم چې تاسو شریکان جوړوئ، یعنې تاسو د دې کار نه مې نفرت پیدا شو، هغه کار هم ټیک نه دی. نو دې نه معلومه شو دعوت کې انتهایي ادب او د احترام نه کار اخیستل پکار دي او د حالاتو ته کتل پکار دي. په ځینو ځایونو کې اعتدال ضروري، په ځینو ځایونو کې سختي ضروري، دا به ټیم سړی ګوري. ابراهیم علیه السلام وویل انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، یقینا ما تابع کړی دی وجهیا مخپل، دا ذکر د جز د مراد نه کل، یعنی خپل ځان مې تابع کړی دی، د مجازي معنی ده. للذي هغه ذات ته فطر السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه والارض ځمکه، حنیفا بیزاره دی د باطل دینونو نه. حنیف هغه چاته ویل کېږي چې باطل دینونه یې بدي شي. وما انا من المشرکین، او زه د مشرکانو نه یم، یعنی شرک زه مشرک نه یم. نو دې کې عام دغه مضمون دی چې خلکو شرک مه کوئ، دغه مضمون مراد دی، خو په دغه الفاظو باندې ونه ویل، وایي زه مشرکانو نه یم، زه په شرک نه کوم، شرک ټیک شی نه دی. او خلکو ته یې واورول چې خلکو تاسو دا کار مه کوئ، دا کار غلط دی، تاسو یې مه کوئ. خو ادب او د احترام الفاظ استعمال کړو، انداز یې داسې و چې د ادب او د احترام دی، سپک انداز نه دی. وحاجه قومه، او بحث ورسره شروع کړ قوم ده، د قوم بحث ورسره دا و چې ټیک د څه دلایل په خپل زمانې صحیح دي، خو زموږ دغه رواج چې د مخکې نه روان د جستور د نور عبادت دی او د سپوږمۍ او د بوتانو، نو ته د رواج خلاف یې، ستا کار د رواج خلاف دی. او دویم قوم دا خبره وکړه چې ته د ستوري بد وې، د سپوږمۍ بد وې، د بوتانو بد وې، او دا خدایان دي، دا به د باندې څه چل وکړي، خراب به دي کړي. دا دوه وارننګونه یې ابراهیم علیه السلام ته ورکړل.
نو دغه دوه خبرې الله تعالی په دې الفاظو کې ذکر کوي چې وحاجه قومه او بحث سره شروع کو قوم ددو قال نبی ویل اتحاجونی ای تاسو ما سره بحثونه کوي په الله په بار د الله تعالی کې الله تعالی توحید چې الله تعالی ما ته علم راکړی دی او داسې منګړت دلایل تاسو وایي چې د رواج خلاف دي نو توحید مسله کې د رواج څه حیثیت دی تاسو رواج خلاف دي شي وقد حدانی یقینا الله تعالی ما ته هدایت کړی دی چې شرک ځان ساته دا شرک دی او د هغې په مقابل کې تاسو د رواج بحث کوئ نو لهذا دا کار تاسو غلط دی دا اولنی سوال جواب شو چې ساده توحید زمون د رواج خلاف دی او د دویم سوال جواب د دې خبرې چې دا بوتان او دا ستوره اوس په موږ د باندې څه چل وکړي خراب به دي کي نو د هغې جواب دا دی چې ولا اخاف ما تشرکون به زه نه یېرېږم د هغه څه نه تاسو شریکان جوړوئ هغې لره تاسو کوم شیونه شریکان جوړ کړي الله تعالی سم په خدای کې شریک کړلي د دغه شیونو نه زه نه یېرېږم الا ان یشاء ربي شیئا مگر هغه چې وغواړي رب زما څه شي نو هغه جدا خبره ده هغې د بوتانو سره د شرک تعلق نشته دی بیا وسع ربي رسېدلی د رب زما کل شی هر یو چې د علما په علم کې افلا تذکرون ای تاسو نصیحت نه قبلوئ